یو واقع را یاده شو ډېره عجیبه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو. حضرت عمر جړل عمر ځینې انسان چې ډېر سخي که نه ډېر زیات سخت مزاجي خلک وایي چې دله به ملا جړه ورځي په خپله زندګۍ خو چې داسې انسان اول جاړي نه او چې بیا جاړي که نه مخلوقات جړی د خپل ځان سره. ابوبکر صدیق صاحب منع کوي ته خو دونه غټ سړی ته جاړې سکې. نبي علیه الصلاۃ والسلام جسم مبارک داسې پروت و. حضرت عمر راغی هغې ته ودرېد. حضرت ابوبکر صدیق ته یې مه جاړه هلته حالات خراب شو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی ودرد خلقتا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نبی علیہ السلام وفات شو. اے خلکو ابوبکر صدیق سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کړی دی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام وفات شو که تاسو نبی علیہ السلام عبادت کوئ چرته نبی علیہ السلام بالکل عبادت مکه واپس مرتد شي او که تاسو د الله جل شانو عبادت کوئ په الله مرګ ناراضي. حضرت عمر جړل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ امنه کوم جاړه زه به ولې نه جاړم داسې مخامخ شو نبی علیہ السلام جسم مبارک ته پروت نبی علیہ السلام جسم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یا رسول الله بأبي انت وامي یا رسول الله زما مور او پلار دې پتا باندې قربان شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام زه بستا په جدای ولې نه جاړم. لقد كنت تخطب الناس على جذع النخله ستا په مسجد نبوي کې یو د کجوري یو تنه و تنه هغې ته به تا ډډه والې او د جمعې خطبه به دې وي یا رسول الله. بیا فلما کثر الناس اتخذوا لك منبرا کله چې خلک سیوا شو یا رسول الله نو بیا صحابه کرام ستا دپاره یو منبر جوړ کو ته چې کله د خپلې حجرې مبارکې نه راووتې یا رسول الله. او فلما تجاوزته کله چې هغه ستنه تا کراس کړه او د هغې نه راوړې دي حن ذلک الجزع بفراقک یا رسول الله هغه ستنې په تا پسې جړلي او صحابه کرامو د هغې جړه اورېدلې او ستا په جدایۍ باندې خو هغه ستنې هغه ونې جړلي یا رسول الله هغه تنې جړلي یا رسول الله زه به ستا په جدایۍ ولې نه جاړم. حضرت عمر وی فحن ذلک الجزع بفراقک یا رسول الله هغې تنې په تا پسې جړلي په مسجد نبوي کې او صحابه کرامو جړه اورېدلې وه. فامتک اولی بالحنین الیک یا رسول الله ستا امت خو زیات حقدار دی چې په تا پسې وجاړي او ستا په جدایۍ باندې وجاړي. بأبي انت وامي یا رسول الله زما مور او پلار دې په تا باندې قربان یې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ای زما خوږ پیغمبره ستا د فضیلت لپاره خدا کافي ده چې ته یو پیغمبر وي. نورم پیغمبرانو نورم انسانان دي اول هغې خطا وکړي وروسته د هغې دپاره الله جل شانه د معافی اعلان. حضرت آدم علیه السلام هغه بوټی وسکو د هغې نه پس ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. معافي وروسته وه خطا مخکې وه او داسې ټولو انسانانو سره کېږي خطا اول کوي معافي وروسته کېږي. یا رسول الله وایي زما مور او پلار دې په تا باندې قربان شي الله ستا معافي مخکې ذکر کړې ستا خطا یې وروسته ذکر کړې. عفا الله عنک لما اذنت لهم اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله جل شانو دې تا ته معافي وکړي تا ولې دې ته داسې وي الله جل شانو ستا خطا وروسته ذکر کوي او ستا معافي مخکې ذکر کوي. ستا د فضیلت لپاره دا خبره کافي ده یا رسول الله ستا د فضیلت لپاره دا خبره ډېره کافي ده چې الله جل شانو لقد بعثك الله آخر الانبیاء الله جل شانو ته آخري پیغمبر را لېږلی وذکرک اولا او په قرآن مجید کې لومبی تذکره ستا کړې. وإذ اخذنا من النبیین میثاقهم الله جل شانو فرمایي کله چې مونږه وعده واغسته انبیاء کرامو نه دي هغه مضبوطه وعده ومنک استانه مو واغسته ومن نوح وابراهیم وموسی وعیسی بن مریم واخذنا منهم میثاقا غلیظا ته د ټول نه اخري پیغمبر راولېږلی او تذکره ستا د ټول نه مخکې کوي یا رسول الله ستا د فضیلت لپاره دا خبره کافي ده. یا رسول الله زه به ستا کمه خبره کوم زه به په تا پسې ولې نه جاړم ستا په جدایۍ به ولې نه جاړم. الله جل شانو حضرت نوح علیه السلام راولېږو دعوت یې وچلو. حضرت نوح علیه السلام له غصه ورله. حضرت نوح علیه السلام وفرمایل یا الله رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك. یا الله دا خبیثه خلق دي ته تباہ و برباد کې کدي پاتې شو دا ټول دنیا به خراب کی. کله چې غصه ورله حضرت نوح علیه السلام له یا رسول الله خیری کړی او یا رسول الله حضرت عمر وی زما مور او پلار دې پتا باندې قربان شي. تا سره خلکو په احد کې څه وکړه
ستا غاښونه زخمی کړه، ستا مخ مبارک زخمی کو، ستا سر مبارک هغه مات کو دی خلکو، او ته بېهوشه شوې، دی خلکو بېهوشه کړ، او ته چې کله په هوش کې رالې فما زدت الا ان قلت اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. تا صرف دا وایي چې الله زما دا قوم د هدایت په تو کې وی به خیر دي نه پوهېږي. حضرت نوح علیه السلام خیرې کړی خپل امت ته چې غصه ورله، یا رسول الله تا صرف دا وایي چې اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. تا سره خلکو په طائف کې څه وکړه؟ تا وی اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. یا رسول الله زما مور او پلار دې په تا باندې قربان شي. الله که حضرت موسی علیه السلام ته معجزې ورکړې وي، ان ضرب بعصاك الحجر، الله جل شانه موسی علیه السلام ته فرمایل چې ته د خپل امسا راواله، دا ګټه پیوه فانفجرت منه 12 عینا، 12 چینی به دین روان شي. یا رسول الله دا څه دونه غټه خبره نه ده چې موسی علیه السلام په گزار باندې د یو ګټې نه 12 چینی روان شوي. فما ذلك بعجب من الماء الذي نبع من بين اصابعك، دا لویه خبره نه وه، لویه خبره دا وه کله چې ستا د ګوتو مبارکو نه الله جل شانه چینی روانې کړې وي. موسی علیه السلام په امسا والي و د ګټې نه چینی روانې شوې وي، ستا د ګوتو مبارکو نه الله جل شانه چینی روانې. یا رسول الله زما مور او پلار دې پتا باندې قرباني. حضرت عمر وایي زه پتا پسې ولې نه جاړم، ستا په جدایۍ باندې به زه ولې نه جاړم. حضرت سلیمان علیه السلام له الله تخت ورکړو، هغه له بادشاهت ورکړو په هوا باندې. سلیمان علیه السلام ابا ګرځېدو په هوا باندې، غدوها شهر و رواحها شهر، یو میاشت پورې به ګرځېدو په هوا باندې. حضرت سلیمان علیه السلام یو سفر به د میاشتو د سلیمان علیه السلام. یا رسول الله سلیمان علیه السلام معجزه و ټیک ده، او فما ذلک بعجب، دا د هغې معجزې نه زیاته لویه معجزه نه وه چې الله جل شانو تعالی براق تر کړی و چې هغې ته په یو مایکرو سیکنډ کې د مکې مکرمې نه بیت المقدس ته وړی وي، او بیا د هغې ځای نه واپس خپلې بسترې له راوړی وي. د هغې نه زیاته لویه معجزه خدا نه ده یا رسول الله. د هغې سپیډ ته خو نه رسي یا رسول الله. دا په تا پسې ولې نه جاړو یا رسول الله. حضرت عیسی علیه السلام له الله جل شانو معجزه ورکړې وه چې مړي بیا را ژوندي کول. یا رسول الله دا ډېره لویه معجزه نه ده، لویه معجزه خو ستا وه چې یهودنې ښځې هغې تا له خوراک راوړو، خوراک دعوت یې دله کړی و، او په هغې کې د چیلي دا ولې اچولی و، هغې نه باربیکیو کړی و ستا مخې ته پروت، او په هغې کې زهر میلاو کړي و تا ته یا رسول الله. او صحابي هغه خولې ته واچوله، او تا چې یا رسول الله ګوتې وروړې، تا ته د هغې چیلي د هغې ولي نه آواز راغلی و چې یا رسول الله لا تأکلني فإنني مسمومه، یا رسول الله ما مخوره، ما کې زهر میلاو کړي دي. دا غټه معجزه و یا رسول الله. یا رسول الله زه په تا پسې ولې نه جاړم. حضرت نوح علیه السلام 9.5 کاله دعوت وچلو، وما آمن معه الا قلیل، لږ کسان د هغې سره ایمان راوړو. یا رسول الله تا خو 30 کاله محنت کړو، الله جل شانه داسې بهترین صحابه کرام جوړ کړه چې هغه نن ودرېږه وایي چې وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. یا رسول الله په لږو ورځو کې تا دونه محنت وکړو، الله جل شانه د ابوبکر صدیق غونته کې، د حضرت عثمان غونته کې، د حضرت علي غونته کې، د عشره مبشره غونته کې خلک تیار کړل. یا رسول الله زه به ولې نه جاړم ستا په جدایۍ باندې. هذا ابو بکر صدیق سے منع کو مجاڑا ایسا بولی نہ چاڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. اللہ جل شانو فرمائی یا ایوہ الرسول، اے زما پیغمبرہ، یا ایوہ الرسول، اے زما لیگلی شویہ، لا یحزن کا تا دی خفن کی، لا یحزن کا تا دی غمجن کی، الذین ہا خلق یسارعون چھ تلوار کئی تادی کئی فی الکفر پا کفر کی، من الذین دا اغی خلقنا قالو چھ اغی اوی آمنا من ایمان راوڑے بی افواہہم پخپل خلو باندی، ولم تؤمن خو ایمان ندے راوڑے قلوبهم دا دی زلونو، ومن الذین او بعض دا اغی خلقنا ہادو چی یہودیان دی، سماعون دیستا خبر اوری للکذب دا دروغ دا پارا، سماعون او دی زیاد اوریدن کی دی لقوم
هغه قوم ته د رسولو دپاره آخرین چې نور دي لم یأتوک چې تا ته نه دي راغلي یحرفون الکلم یحرفون دی بدلی الکلمه د الله احکامات یحرفون بدلی تغییر کوي الکلمه په کلماتو کې من بعد مواضعه رسته د هغې د ځایونو نه من بعد رسته مواضعه د هغې د مقرر کېدو نه یقولون دی وی ان اوتیتم کچر درکړلی شي تاسو ته هذا دغه شان دی فخذوه نو ونیسئ وان لم تؤتوه او کچرته در نکړلی شي تاسو ته دغه شان فاحذروا بیا ځان وساتئ ومن یرید الله ومن او هغه څوک یرید الله چې الله اراده وکړي فتنته د هغه د ګمراهۍ فلن تملکه نه ته طاقت نه لري له د هغه دپاره من الله د الله د طرف نه من الله د الله نه شیئا څه شیئا ذره برابر اولئک الذین دا هغه کسان دي لم یرید الله چې الله نه غواړي ان یطهر قلوبهم ان یطهر چې پاک کی قلوبهم د دې زړونه لهم د دې دپاره په دنیا کې خزي و رسوایی ده ولهم فی الاخرة عذاب عظیم ولهم د دې دپاره په الاخرة په آخرت کې عذاب دی عظیم لوی